पैनल लगाने वालों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 12 किलोवाट घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने घरेलू या कमर्शियल सोलर सार्फिन पर 2000 रुपये फी किलोवाट टैक्स लगाने का फैसला किया है। 12 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी है। पावर डिवीजन ने CPP की समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। अस्सलाम वालेकुम مرګرو کمی شمسی شیشې چې وي کما مونږ خو بجلونه ناسم نه ورکول د بلونو نه تنګ راغلو ځکه چې بجلی ونه نو بل مو د څه شي ورکړی وي ولې چې بجلی په غټو غټو کارخانو خرڅېږي پته نه لګي چې دا بجلی دا دومره ډیمونه زمونږ د پښتونخوا په ځمکه باندې جوړ دي د دې بجلی دي د ښځې په هغه شي کې ورمنډي او که څه پې کوي ځکه چې مونږ ته خو بجلی نشته دی که نه مونږ ته بجلی نشته دی او بلونه به راپسې راتلل نو الحمدلله مونږ خو میټرې او دغه بجلی لینډ هغه ختم کړی دی پښتنو زیاتره پښتنو د بجلی نه چې دی هغه سیستم یې ختم کړی دی وروره اوس که هغه میټرې ختمې شوي هم دي نو هغه بلونه اوس هم راځي او میاشت په میاشت وروره شی بړاویږي وروره بلونه سټارټ دي دلته کې که اکسین صاحب یا SDO صاحب له ورشي نو هغه وایي چې 10% به درته پکې ماب کو باقي به جمع کوئ خو زه شکر دی زمونږ هم چې کومې میټرې وي نو هغه مشران ټول وفات شوي دي الله دې وبخي والله کې درته جمع کړو پوه شولې او د قبر نه هغه مشران راله تاسو نه شي ایستې بیا پښتاني وو خدای شته چې د پاسه هم پې تخته کړو نو د بلونو نه خو مونږ تنګ راغلي نو مونږ پښتانو خاص زیاتره پښتانو چې دی مونږ میټر سیستم ختم کړی دی او هر چا چې دی پلانټ لګولی دی اوس یې نوې فیصله وکړله د خدای تعالی نور دی او دغه نور نه مونږ چې دی الله تعالی زمونږ کارونه روان کړي دي اوس دا خنزیر حکومت دا رذیل حکومت دا چې دی بله چاره ورسره نشته دی دا خوږي شوي دي که نه خدای هم تباه برباد که دا وابډې دا نجي کې دا ختمې کوي دا خرڅې کوي دا وابډې عوامو باندې خرڅې کوي چې دا بجلي څنګه چې دی خلک بیل جمع کوي روره سرکاري تیل اکسیانان سیزي SDOګان سیزي او دو سره چې دی اوس پکې پولیس ورسره بیل شوی دی هغو له به د دې بیل ټکس میلاویږي لهذا مونږ حکومت ته وایو چې زمونږ د عوامو په کونه باندې نور لرګي مه رامنډې که ایمان درکې وي نو دا شي نه دا بلکل نه جي کې دا پاکستان کې مالدارترینه خلک شته دی هغوی دا اخیستی شي نو دا ډیمونه او دا بجلی چې دی دا هغوی له ورکړي چې هغوی یې واخلي نو هغوی سره چې کوم ملازمین وي په وابډو کې د هغو نه به هم پیسې اخلي او که مونږ بجلي لګوله بیا نو بس مونږ نه به هم پیسې اخلي نو د دغې خاص کار دغه طریقه کار دی لہذا حکومت وقت چې دی نور د دې عوامو نه چمړه نه وباسي او دا سولر سیستم چې دی دا شیشې د عوامو ځان له په روپو باندې اخیستې دي او نور ورته د خدای تعالی د طرف نه دی نو د خدای د قهر نه دی ویریږي او بل عوامو ته وایي چې همدغسې ذلیله ښځه کوې چې د سړي زوی له تاسو کله حکومت په لاس کې ور نه که خدای پاک درله 15 کاله بعد یو مقدر کې د وټه نو تاسو هم رذیلان خو یې که نه رذیل عوام یې ځکه خو الله پاک ذلیله کوي نو تاسو چې دی داسې زندیق او نه سړي له وټ ورکړي چې هغه در باندې الله را مسلط کي خو بار کیپ یو چانس در سره شته دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې ایوان نه میدان نو انشاءالله مونږ به اوس ورسره دغه فیصلې په میدان کې کوو تاسو ټولو عوامو ته یو اپیل کوم چې دغه ایوان نهي میدان چې کوم تحریک شروع شوی دی دا چې دی دا در سره کامیاب کې انشاءالله او د دغه کټپوتلي حکومت انشاءالله خاتمه دا به ملا کوي د دې نه مخکې یو ډېر زورور سړی راغلی چې ټوټل اسټبلیشمنټ یې په شا ولاړو او هغه چې دی ملا ورله هغه تخته الټه کړله او اوس هم په جیل کې پروت دی کوشش وکړئ د دغه مولوي صاحب سره ودرېږئ چې دغه دلګان هم درله څنګه دننه کوي نو انشاءالله اوس په فیصلې په ایوان کې نه په میدان کې کېږي او ستاسو د حقوقو پوښتنه به همدغه یو مولا کوي نو ټولو عوامو ته چې دی یو پیغام ورکوم ضرور ولې چې دغه مولانا فضل الرحمن صاحب سره ودرېږئ چې انشاءالله ستاسو دا فیصله په میدان کې وشي په ایوان کې نه ګینې غرق او تباه یې